که د میړه بېلارې وي په دې ځان ته تسلي ورکوه چې د آسیې بیبي میړه فرعون ستا تر میړه ډېر خطاکار او ډېر ګناهګار انسان و. که د میرمن بېلارې وي، که د میرمن خبره نه اوري او که له میرمنې سره د ژوند تریخ وي، ځان ته د لوط علیه السلام د مثال په راوړلو تسلي ورکوه. د هغه میرمن ستا تر میرمنې ډېره بېلارې او ډېره ورانکارې وه. که د اولاد بېلارې وي، نوح علیه السلام ځان ته مثال کړه. که د پلار ظالم وي او ته ترې ګیله ابراهیم علیه السلام باندې ځان ډاډه کوه. د هغه پلار ستا تر پلار ډېر ظالم و. که دې څوک له لاسه ورکړ او غم دې دومره دروند و، ځان ته دا وایه چې زما غم د یعقوب علیه السلام تر غم ډېر نه دی چې یوسف علیه السلام یې له لاسه ورکړی و. که ورونه در سره نازواني کوي یا خلک، یوسف علیه السلام په ځای ځان احساس که او دا ووایه چې د یوسف علیه السلام ورونه زما تر ورونو ډېر نازوانه او نامرده و. اما بیا هم هغه څه وکړل؟ صبر یې وکړ. د قرآن کریم کیسې، د قرآن کریم دغه داستانونه چې الله پاک موږ ته ویلي یوازې کیسو لپاره نه دي، بلکې دا د عبرت، پند اخیستو او د ځان د تسلي لپاره دي چې موږ او تاسې له هغوی درس واخلو او په خپل ژوند کې تطبیق کړو. نو همیشه هر حالت چې در باندې راتو، له قرآن یو مثال راخله او زړه پې تسلي کوه، ژوند به دې ورسره بدل شي.